زړه پسې صفا کېږي. اوس به ته وایې چې مولوي صاحب زړه پسې صفا کېږي، زړه له خو صابون نه وررسي، زړه له خو ریګمال نه وررسي، زړه له خو اوبه نه وررسي. نو د صفایه طریقه خدای وایي وذکر اسم ربه فصلی، ذکر اسم ربه فصلی، زړه صفا کېږي د الله په ذکر، الله یاد کا. نمبر 1 قولی عبادت ذکر، ذکر قلبی مشتا زمون علماء کرام منی او ټول امت منی. ذکر قلبی د زړه ذکر، نقشبندیه کې بیا د زړه اذکار شته دي، زړه کې هم ذکر وکړه، په خوله هم ذکر وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذه القلوب، دا زړونه چې دي تصدع زنګ کېږي کما یصدع الحدید، لکه اوسپنه چې زنګ کېږي، څنګه چې اوسپنه زنګ کېږي چې خیال یې نه ساتي، چې خیال یې ساتي نه زنګ کېږي، او چې خیال یې نه ساتي اوسپنه زنګ کېږي. نو صحابه مجیبه دي وما جلاؤها یا رسول الله، دا الله رسول دا زنګ به صفا کېږي. پس صفائی یې څه شی دی؟ دو حدیث دی، یو کې راځي کثرت ذکر الموت، مرگ ډیر یادول مرگ، او دویم سره راځي، دویم کې راځي کثرت ذکر الله، وفي روایت ذکر الله، د خدای ذکر. څومره ډیر چې الله یادې، څومره ډیر چې الله یادې، نو هغه مره به زړه صفا کېږي، او څومره چې مرګ یادې نو هغه مره به زړه صفا کېږي. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي، شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه استادو یو ځل میں جلالین شریف کې کته نو یو لکه میں شک راغی. جلالین شریف د قرآن شریف یو ښکلی تفسیر دی، لکه میں یو سودا او شک راغی، سوچ کوم شک نوزی، حاشیه میں وکته شک نوزی، شرح میں وکته شک نوزی، تفسیرونه ګورم شک نوزی. طالبانو ته مې وویې چې کوم را سره ملګري هلکه زما زړه کې دا شبهه د شک دی، هغې وایي چې دا خو واقعي درسته خبره، شک ټیک دی او دا خو جواب موږ سره هم نشته. فیصله هم په دې وکړه چې شیخ الهند صاحب نه تپوس کوم. شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه چې د دارالعلوم دیوبند عمده شاګرد دی، هغه نه به تپوس وکړو، خو تپوس به څوک کړي، د استادانو خو به هغوی ډېر احترام کو او ډېر زیات قدر به یې کو، تپوس به څوک کوي او کم ځای به کوي. فیصله په دې شوه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سره یې مینه لږه ډېره وه. وی تانوي صاحب ته به تپوس وکړي او څه ټایم به کوې. شیخ الهند چې کله سار منځ وکړي او سلام وګرځئ او درس لني تلې دې وخت کې به تپوس کوې. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دغه وخت کې طالب دی. جلالین شریف می طرف کیو نو رالم او چې څنګه مونږ وشو او ما ځان جوړاو چې ورشم تپوس ته وکم، نو شیخ الهند نیغ پاسې خپل خانقاه ته ننوت، د هغه یو خلوت خانه وه، ځان له به پکې ناستو او د الله تعالی عبادت به یې کو تر اشراقه پورې. اگر چې اشراق چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم ځای مونځ وکړې هلته کښېنې او تر اشراقه پورې الله یادې، نو د هغې د عمرې برابر ثواب، د حج برابر او پورا ثواب دی. لیکن بعد وخت کې میلمانه راشي نو د ذکر و اذکار نه سړی وباسي، نو هغه به ته کوټې ته او کوټه کې به کېناستېده او تر اشراقه پورې به خپل ذکر و اذکار کو او د هغې نه پس به بیا د اشراق مونځ وکړو، بیا به درس ته روان شو. نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې دې زه ما ځان جوړو چې ورځم جلالین شریف وروړم، به دې فوراً پاڅېدو خیلوت خانې ته ننوت. اوهو ډېر عجیب افسوس مې وکړه، ما نه څه کوتاهي وشوه چې لږ په وخت ورپاڅېدلی وي، په دا لاره کې چې ته تپوس به مې ترې کړی دا خو غلطي وشوه. ای نفسه دا خو تا غلطي وکړله، ځان سره اوس لګیا دی. ورلمه ورېږه دا ور به لرې کړم تپوس به وکړم، خو چې لږ زور مې ورکړه دننه یې کونډه والې ور کونډه دی. وی ما وی چې راشه ځان له زور ورکړه چې دا ناراستي دې ولې وکړه، ځان له زور ورکړه ناراستي دې ولې وکړه. نو سخته یخني وه او جمع و، یخني ده او جمع دی، نو بار په جمع کې په دا یخنۍ کې څادر مې اخوا غورځو، ورېږه دې یخنۍ ته ودرېږم، ما نه ولې کوتاهي وشوه. په کار دی چې دې پاڅېده چې زه ورته مخکې ولاړ وې
دا ولې مې ناراستي وکړه په هغه یخه یخنۍ کې ولاړ یم کتاب مې ترخ کې دی او دا مې سوچ دی چې دی د دې خلوتخانې نه څنګه راوځي او دې ځي درس له نو دا لاره کې به دې تپوس کوم لاره کې به دې تپوس کوم وی رپم داسې رپم د یخنۍ نه وایي چې غوږ مې کېښوده نو دې په دې خلوتخانه کې ذکر کوي او ذکر کې دا یو پټې غوندې لا اله الا الله وی قسم د الله په ذات متنوي صاحب قسم خوري چې دا ذکر مې واورېده چې لا اله الا الله نو وی زما هغې ته توجه پیدا شوه یخني مې یېره شوه چې ذکر مې واورېد یخني مې یېره شوه رچېدل مې ختم شو هغه ذکر ته مې توجه پیدا شوه ولاړم او دقه ذکر ته توجه د کتاب مې ترخ کړي یخني یېره شوه رچېدل ختم شو چې کله د ذکر ختم کو اشراق منځ کو ورې کولاو کنو ما ورمنډه کړې اشرف علي څه کې صاحب یو شک دی یو کیدای کې مې شک راغلی دی او د ټولو طالبانو شک دی نو که دا دې راته حل که وایه وایي چې ما د شیخ الهند دی مخ ته وکتل نو د خولو ډک دی چې راووتو دې مخ ته مې وکتل نو په لاسونو په دې مخې خولې روانې دي بس پوه شم چې دې ته ذکر وایي دې ته ذکر وایي چې دا دې په دې یخه یخنۍ کې مونږ لچیږو دنه خولې بیږي یخه یخنۍ کې مونږ لچو دنه خولې بیږي نو ما ورته وی چې صاحب دا یو شک دی وی لګیا د تحقیق شروع کو تحقیق شروع کو وی داسې تحقیق شروع کو مولانا اشرف علي صاحب وی قسم دې که په لفظ پوهېدم او که په معنا پوهېدم اسم پوه نه شو چې دې وایي څه نه پوهېدم چې دې وایي څه او دې مطلب یې څه دی وی ما ته وایي چې اشرف علي لکه چې پوه نه شوې مې صاحب لږ راښکته شه دې وخت کې تېر لوی مقام کې ته الله ذکر لاهوت دا یو ځان له مرتبه ده مونږ وایو الله هو او یو بل ذکر دی هو الله ذکر سعودي او ذکر نزولي تاسو پې نه پوهېږئ دا یو ځان له شی دی دا ځان له شی دی مونږ خلقو خو اللهونه یو نخره جوړه کړې ده مونږ خلقو اللهونه یو نخره جوړه کړې ده دا ذکر دی الله لکه سکته به وکړې بیا به وی هو بیا به وی هو بیا به لږه سکته وکړې الله او هغه سړی چې په مقصد د ذکر سعودي نزولي پوهېږي مرتبه د لاهوت پیژني مرتبه د فنایت پیژني مرتبه د ناسوت پیژني مرتبه د ملکوت پیژني په دې ذکر پوهېږي هر سړی پې نه پوهېږي ناسوت او ملکوت او جبروت او لاهوت چې دا پیژني هسې خو هو اسم ضمیر دی چې په مطلب یې نه پوهېږي هو خو ضمیر دی ضمیر معنا په نه پوهېږي نو تا له هېڅ فایده نه درکوي مونږ خلقو ته نخره جوړه کړې ده نخره به دې نه جوړوي دا ځان له یو مقام لري نو مولانا اشرف علي صاحب وایي داسې الفاظ یې ووایي داسې معنا قسم دې که پې پوهېدم نه پوهېدم اشرف علي پوه نه شوې مې صاحب نه په الفاظو پوه شوم نه په مطلب پوه شوم حضرت لږ راکوز شه ډېر بره پرواز دی دې وخت کې د ذکر ډېر اوچت کړی دې وخت کې لږ لاندې شه عائشہ صدیقہ فرمائی اوہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې وحی نازل شو چې وحی ته لاړم زه ورته ورغلم چې ورغلم ما ته نیغ نیغ وکتل ما ته ایمان انت څوک یې زه نه پېژندم عائشہ بیبي په ټولو بیبیانو کې محبوبه بیبي ده نه پېژنې وی من انت څوک یې ما وی انا عائشہ د الله رسول عائشہ من عائشہ عائشہ څوک ده عائشہ هم نه پېژنې ما هم نه پېژنې عائشہ هم نه پېژنې ما وی ابنتو ابي بکر د ابو بکر لورې ما من ابو بکر څوک دی هم نه پېژنې رفیق سفر هم نه پېژنې رفیق او ملګری د غار هم نه پېژنې من ابو بکر څوک دی نه پېژنم
ما وی ابن ابي قحافه دا ابو قحافه زوی دی صاحب. من ابو قحافه؟ ابو قحافه څوک دی؟ نه زه پیژندم، نه عایشه پیژني، نوم مې نه پیژني، نه ابو بکر پیژني، نه د ابو بکر پلار پیژني. وی اوره پیدم ویرېدم بار ترې ووتم. ولې؟ دغه وخت کې د رسول الله مبارک پرواز او مرتبه عرش سره تعلق لري. چا سره تعلق لري؟ عرش سره تعلق لري. فرش نه خبر، عرش سره تعلق، فرش نه خبر. فرش نه پیژني چې فرش څه شی دی. زما قسم په خدای زمون اکابر علماء دیوبند که تاسو تاریخ وکته حیران بشه. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل چاوته ما فتوا ولیکا، نو فتوا کې به قرآن او سنت ته سوچي او قرآن او سنت سوچ کې به بر الله ته دی. بیا بعضې وخت کې راشي داسې چې فتوا یې ولیکله، دستخط کوي، خپل نوم ته یې شو. ماشاءالله دستخط کوي، پې نړۍ اړی، داسې تاوی داسې تاوی. خدای شاه سړی وایي داسې مسله ده، شاګردان وایي داسې مسله ده. نو زه یې شاګردان نه تپوس وکړه زما نوم څه دی؟ وایي رشید احمد. نو دستخط یې وکړ. خلک وایي دا دی هغه دی. مور به د دیوبندي په شان بچې چېرته راوړي، تر او به نړي. د دنیا میندې به اولاد راوړي، خو داسې بچې به راونړي چې کم بچې دیوبند پاللی دی. تصوف کې اسمان ته رسېدلی دی، تصوف کې اسمان ته رسېدلی دی. دا داسې خلک وو. او چې درس ته به راته نوم نه علم د بعضې حضراتو درس ته به راته او دا دی په مسند د حدیثو به کېناستېده، نو داسې وخت به داسې به درس ته نه راته چې د شپې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوي. په نوم یې کافران مسلمانېږي. بهر کې زمارونو اشرف علي پوه نه شوم صاحب ډېر اوچت دی، ډېر بالا، ډېر لوړ. لږ راښکته شه صاحب، چې لږ راښکته شو بیا تقریر شروع. ازما شک وباسي چې تقریر یې شروع کړ. دې د الله خو په الفاظو څه ناڅه شوم، خو په معنا پوه نه شوم. په الفاظو څه ناڅه شوم، خو په معنا پوه نه شوم. اشرف علي څنګه؟ ما صاحب خوند یې ونه کړ. خدا اشرف علي بل وخت به دې پوه کړ. صاحب لږ نور لاندې شه، زه اشرف علي دې وخت کې نه کېږي، بیا به دې پوه کړم. د الله نوم، الله سره تعلق. زه به یو لنډ مثال در کوم چې ته به پوه شې. د یو سړي انټرویو ده او هغه انټرویو له دې روان دی او هغې کې به درته نوکري یا میلاوېږي یا به نه میلاوېږي. ټیسټ پاس کړی دی، خواري کړې ده. پبلک سروس کمیشن کې امتحان یې ورکړی دی، هغې کې ریزلټ ښه راغلی، پاس دی. ریزلټ چې پکې پاس شو، هغې نه بیا انټرویو اخلي. 100 کسه پاس شوي دي او اخلي 15 کسان. نو دې 100 کې به د 15 کسانو انتخاب کې انټرویو وي. رښتیا ووایه د ټول سوچ هغه انټرویو ته یې که نه؟ اوهو وي که نه؟ چې مونځ کوي مونځ نو په مانځه کې مخوا سوچ، په مونځ کې به سوچ. که ډوډۍ خوري ډوډۍ کې مخوا سوچ دی. او که چا سره خبرې کوي په هغه سوچ کې چې خدای ما نه به هغه سړی څه تپوس کوي، زه به څه جواب ورکوم. نو اکثر ورته خلک وایي هلکه سوچ کې خو نه، ما سره خبرې کې سوچ دې بل خوا دی. یا صاحب هغه انټرویو ته مې سوچ دی. مونځ یو کې هلکه تا خو 3 وکړل، 3 مې وکړل. یاره څه به هغه انټرویو هغه مې سوچ دی. ډوډۍ کې د انټرویو سوچه، مونځ کې د انټرویو سوچه، داسې ده که نه ده؟ ملګرو سره ناستې د انټرویو سوچه، دغه سوچونو کې پراته دي. دقسې الله زړه کې کېنول، په مانځه کې الله، ډوډۍ چې خورې الله. مونږ لټان یو، لټان مړه. والله مونږ عبادت کوو د خدای پاک، خو عبادت چې په کومه طریقه پکار دی هغسې مونه ځان خلاصو. رواج هم جوړ کړی دی. زه وایم که 2 رکعت هلک اول ځان یادوم ښه، که 2 رکعته مونږ په داسې طریقه وکړو چې مونږ په دا خپل زړه کې رب کښېنو. رب
بعض دا دوم ډیر دي خو نه هغسې ګرانه ده دا زمونږ کابرو کړي دي داسې عبادتونه زمونږ مشرانو کړي دي نو ذکر دې ته ذکر وایي قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی الله به یاد ساتي ذکر بکی ذکر او د خدای په ذکر خو نظام قائم دی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ناس دی بادشاہ ناس دی وزیرانم ناس دی او د ذکر بیان دی د ذکر بیان دی او دا وی چې په دې ذکر خو انقلاب راځي انسان پہ بدلیږي کافر پہ مسلمانېږي د کائناتو نظام په دې ذکر قائم دی انسان پہ قائم دی او دا ټول لګیا دی نو ابو علی ابن سینا حکیمو او د بادشاہ حکیمو ابو علی ابن سینا را کوټه سړی نو حکیم دی او د بادشاہ حکیم دی لکه ډېر لوی دی زمانه کې چې یو لوی سپیشلیسټ ډاکټري او د صدر او د وزیر اعظم ډاکټري نو ابو علی ابن سینا ورسره خوا کې ناست دی نو ابو علی ابن سینا وی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ته خواجہ صاحب هغه فلسفیو کنه خواجہ صاحب یو پوټی ټکی او په دې ټول کائناتو کې انقلاب راوستی دی یو د الله نوم په دې ټولو کائناتو کې انقلاب راوستی دی دا ته څه وی د دې بزرګانو د زړه نظر لګي هغه ورته مخ مرواړو ابو علی ابن سینا ته ورته وی ای خر تو چې دانی خره ته په څه پوهېږې چې حکیم صاحب ته وی خره ته په څه پوهېږې نو حکیم صاحب نه خولې روانې شوې رنګ یې زیړ شو سترګې یې مړاوې شوې چې خدای په ډک مجلس کې دې راته خر ووې او بیا د بادشاهو د وزیرانو په مخ کې دې راته خر ووې په شرمونو دې وشرمولم او وزیران هم یو بل ته اشارې ورکړي چې حکیم یې برابر کړي او بادشاہ هم غلی غلی مسکې کېږي چې حکیم یې غلستان خو والا ښه مضبوط زیر دی نیغ نیغ کېږي برابر یې کړه او دنه خولې روانې ولې که یو سړي ځان له خر ویم بده ده خو که جمعې د مانځه کې یو سړي ته هم خره ته پر څه پوهېږي او بیا یو لوی سړي ته ویم دا خو دا او په ځمکه دننه کېدل وله ډېر دي له دې خولې ته بیږي بیږي او مغه خواجه ابوالحسن خرقاني د الله د ذکر خبره کوي چې د الله نوم د الله ذکر سره په دې ټولو کائناتو کې انقلاب راځي رسول الله مبارک فرمایي که نه وی چې اوبه روانې وي د الله ذکر کوي او چې کله ودرېدې د خدای ذکر بند شو چې بند شو نو ستا شي اونه لګیا د خدای ذکر کوي خو چې کله د خدای ذکر بند شو نو شاخ به وچ شي کب کب په دریاب کې د خدای ذکر کوي خو چې کله ذکر بند شو د ښکاري په جال کې به راشي مرغیل ته لګیا د الله ذکر کوي خو چې ذکر بند شو د چا په جال کې به راشي دا پاکه جامه د خدای ذکر کوي چې خیره نه شو ذکر بند شو دا لګیا دی انقلاب په دې ټول عرصه کې خو د خدای د نوم د وجې نه نو چې د حکیم صاحب نه خولې بیګې رنګ زیړ خړ دی کې خواجه صاحب مخ ور واړو حکیم صاحب دا در باندې سو شو ته خو ټول جامې د خولو ډکې شو رنګ دې زیړ شو سترګې دې مړاوې شوې تندې دې بل ګونجي شو دا در باندې سو شو وی ګونجي کېږي دا انقلاب در کې څنګه راغی ته خو وختي حشاش بشاش پې مخ دې کوله او سترګې دې کوله وې او اوس خو در کې پوره انقلاب راغی وجود دې ړقي دا ولې وی خر دې راته ونه وې په ډک مجلس کې په شرمونو دې ونه شرمولم نو خواجه صاحب ورته وی حکیم صاحب یو خر پتا کې دونه انقلاب راوست د خدای نوم به نه راولي یو خر مې درته ووی نو لکه د کرکټ رنګونه بدلې انقلاب در کې راغی نو د خدای نوم به نه راولي الله به نه راولي انقلاب د الله نوم نو د الله نوم ذکر مړ د رسول الله مبارک فرمایي مړ زړه جم دی کوي مړ زړه جم دی کوي او د زړه نه زنګ لرې کوي څومره چې ته لا اله الا الله زنګ لرې کوي څومره چې الله الله زنګ به لرې کېږي زړه به صفا کېږي چمک به ووایي نو چې صفا شو د پاسه پې ورخېږه و عبادت اوسه لګیا اوسه عبادتونه کوه او ذکر به کې او سوچ سره به کې فکر سره به کې عقل سره کې بې عقلین هم ګورې کار نه کوي بې عقله انسان که ذکر کوي د هغې جدا طریقه
عقلمند سړی چې ذکر کوي د هغې جدا طریقه، عقلمند سړی د خدای او د رسول د وینا مطابق ذکر کوي. الله او رسول چې ورته څه ویلي په هغه طریقه لګیا دی. بې عقله نه خو دین نه دنیا هم تباه ده. بې عقله انسان هم د خدای نه لرې دی. عقلمند نږدې دی. ښه عقلمند او چې ډېر بې عقله شي لیوني شي نو خدای ته مونځ هم ختم کړي وایي زه تاسې بخمه تاسې بخم بیا مکلف هم نه شو. قمقل او قمقل نوکر هغه پښتانه وایي که نه وایي د قمقل دوست نه هوښیار دشمن هم کړ. داسې ده که نه؟ یو سړی په لار روان و یو قمقل نوکر یې نو چې دی اوس په لاره ځي قمقل نوکر ورسره دی نو یو ځای ته چې ورسېد نو جیب ته یې ګوته کړې نو بټوه ورسره نه وه او دا چې په لاره ته دی نوکر ته یې ویې ګورې خبره ذهن کې واچوه چې کوم ځای کې زه درمه کوم نو کجاوه به کوزی زه بستره به سمې ماته چې زه کښېنم اوښ به سیراب کې اوبوله به بوزې خیمه به خښې دا ټولې خبرې ورته وښولې چې ما سره په سفر کې به دا خدمت کې وی ښه صاحب ښه هماغه خدمت نو چې یو ځای ته ورسېد جیب ته ګوتې کړې بټوه ورسره نشته نو هغه نوکر ته وایي دا مولا هلکه بټوه نشته ما خو جیب کې اچولې وه وی صاحب په لاره چې هغه کوم ځای کې تا نه پرېوتېده ما ورته کتل چې کوم ځای نه پرېوتېده نو ما ورته کتل نو د غوسه خدای بې خو باسه چې تا ورته کتل نو روچتولی دی نه نو وی تا چې ما ته کم کام سپارلي و دا دې پکې راته نه ویلي چې د ما نه بټوه پرېوځې به م روچتې دا دې پکې نه وویل ای خدای دې بې خو باسه بعضې به عقل سره معلومې بعضې به چا سره معلومې عقل سره داسې خو نه کېږي شیخ الهند صاحب یو ځل لمونځ کوه نو په مانځه کې انسان تیرو صورت فاتحه یې را شوه صورت یې شروع کړ انسان دی صورت فاتحه یې را شو صورت یې شروع کړ نو شاته نه یو بانډیسي والا آواز ورکړه وی الحمد شریف پڑھو په مانځه کې ورته وایي الحمدلله نو هغه ځل خیال شو نو صورت فاتحه ووایي چې مونځ یې خلاص کړ نو هغه بانډیسي ما آواز چا راکړه هغه وایي صاحب ما سینې ورته وډبوله ما د آواز درکړه وی ته مونځ بیا وکړه زمونږ وشو او ته مونځ بیا وکړه څه وایي وایه ویده ته ګوره چې چا ورته مونځ وښو د هغه وشو او چې څوک یې ښی د هغه نه شو وښو درته ما چې الحمد شریف پاړو نو ستا وشو او زمو نه شو اوس په دې نه پوهېږي چې الحمد شریف پاړو کې د دنیا خبره وکړه ځکه ستا نه شو اسې به دې ویلي الحمدلله اسې به دې ویلي سبحان الله نو بیا خبره ټیک وه نو تا خو وایي چې استاد یې الحمد شریف ولوله نو هغه هم بې وقف و نو ورته څه وایي وایي تا پکې دا نه ویلي چې بټوه غورځي کې راوچتی به وی ښه اوس واوره ښه چې که څه شی زمونږ نه پرېوځی به راوچتی وی ښه صاحب اوس تماشه کوه چې سامان ځای لاړل اوس شاته یې وکتل خادم غلام نشته غلام نشته وخې وی خدای هغه قمقل څه شو دغه دی چې اوس غټه بوجۍ را په شا کړې ده او را روان دی یا لکه ته څه شوې او دا بوجۍ کې دې څه دي وی تا نه وي چې څه پرو دی هغه راوچته وه نو هغه اس نه چې اوښ نه چې کومې سوټې پرېوتی مې راوچتولې که نه همې دا بوجۍ کې راوچتې کړې یو سړی و دلته نږدې یو کلي کې پخوانی خبره ده نو هغه خان نوکر ته ویل لکه سار چې که خیر را پاسې که نه نو میرزا ډېر ته بدلېږم پلانکي خان له وی ښه جي اوس سار چې مونځ شو چې مې اوسکلی شو سړی رانغی ای خدایه سړي ته خو ما وی چې سار مونځ چې نو زه دې میرزا ډېر ته لېږم پلانکي خان له سړی نشته روک شو څه مسله ده دغه دی چې 11-12 بجې شو خولې تېبېږي او یو غټ کاڼی په اوږه کړی دی غټ مضبوط او دا ساګانې ځي راځي او نیک ته وایي دا کوم ځای وغورځوم خدای دا څه په بلا سره دا دونه غټ کاڼی
دا کم ځای وغورځوم وی دا څه دي وی صاحب کم ځای وغورځوم مړی کړم بیا خبرې کوو که نه وی ښه دغلته وغورځوه یا لکه ستا بېخوده تا ته ما نه وي چې سار وختي را چې میرزا ډېر ته به دې لېږم نو وی لاړم که نه ما وی یاره څه به اوس نیکله ورځم خو میرزا ډېر ته مې پلانکي خان له لېږي را چې لاړ به شم که نه لاړه چې هلته لاړ هغه ته یې وی چې څنګه رالې پلانکي وی خان پرون ما ته ویلي و چې میرزا ډېر ته به دې لېږم خان لا نو مې چې زه سبا اوس هغه را پاسې تپوس به دې کوم تاله رالم وی ښه ده چې رالې دا کاڼې غوښتې و دا وله یو څه هلک اوس میرزا ډېر ته دې لېږم خو زه سوال جواب له دې لېږم که نه هسې خو پتا د میرزا ډېره پورې کچ نه کوم په پیتا خو سوال جواب له دې لېږم نو هغه وی چې هسې مې جوړ میرزا ډېر ته لېږم نو میرزا ډېر ته لاړ نو هغه یو دیګه چې قهوه دله ته هم کړم ای ته وی خدای دې بې خو باسه خو هر شي ما کار له لېږلې سوال جواب مې هغه له مې لېږلې نو هغه هم در باندې پوه شو چې قمقل دې راشه قمقل توب دې وباسه یو دین د قرآن او د حدیث احکامات به سبب منې کې به د عقل نه کار نه باقي چې مونځ کې ښه په عقل او په سوچ او په فکر به کې ته بې عقلی به نه کې روژه چې نیسې روژې میاشت هم را روانه ده الحمدلله نو هغې کې به م ښه په سوچ ابه الله وی نیسه بس نیسه ولې ونې پرېږده بس الله وی نیسه لیکن عقل نه به کار اخلم چې دا روژه خو د الله د رضا دپاره ده په دې خو زه الله خوشحالومه نو راشه هغه کار پکې مه کوه چې زما روژې له تاوان ورکوي هلته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې حضور پاک د معراج نه راغی ابو جهل ولا مخه کې ورغی راشه که نه ملګري خو دې بل څه وایي څه وایي وایي چې بېګا په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی م بیا واپس راغلی منې مړوي دا خو وړه خبره ده که وایي چې د اسمان ته تللی م بیا راغلم دا منم دا د عقل خبره ده وی چې دغه زه دا منم چې سهار او ماښام له جبریل د عرش نه راځي وحی راوړي دا د عقل خبره ده عقل ستا را اخلي نه او خدای وایي رسول وایي زه منم نو چې کوم احکامات دي عقل به نه چلی چې کوم عقیده د عقل به نه چلی منې خو چې عمل کې نو د عمل لاندې به عقل بیا چلی چې د عمل خشته کم او ښکلی کم او مزیدارې کم او په هغه طریقه کم چې کومه طریقه ما ته الله او رسول ښودلې د الله او د رسول د احکاماتو او د الله او رسول حکمونه منل هغې لاندې به دا کار کوي نو قد افلح من تزکا دا څه شی شو تزکیه زړه پاکول زړه صفا کول د حسد نه دړه نیستل بغض دړه نیستل ریا دړه نیستل غلط عقیده د زړه نیستل او دا په څه راځي دا په ذکر راځي او په مرګ چې ډېر مرګ سړی ځان ته رایاد